اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم د سیرت النبی په موضوع باندې موږ ناشو خبرې اترې کوو او زموږ نننې موضوع چې دی هغه جهاد دی. ما سره په دې خبرو اترو کې شریک مېلمه محترم سید نعمت الله صاحب دی. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها بیان کړي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چرته څوک بې وجه نه دی وهلی، نه چرته په ښځه او نه چرته په خادم باندې لاس پورته کړی. البته د الله تعالی په لاره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم جهاد کړی دی او چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تکلیف رسولی دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چرې هم هغې نه انتقام نه دی اخیستی. ها که چرې د الله تعالی په لاره کې د چرته د قابل احترام مقام حتق او بې حرمتي به وشوه نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم به د الله تعالی په خاطر د هغې انتقام اخیسته. دا د مسلم کتاب الفضایل نه اخیسته شوی حدیث خبره دا ده. زموږ د نن موضوع بنیاد دا دی چې آیا کوم موږ خلک نن سبا په هغه کې لګیا دي د جهاد په نوم باندې ټوپک کلاشنکو پورته کړی دی، وایي چې موږ جهاد کوو. د چا خلاف جهاد کوو؟ مسلمان لګیا د مسلمان خلاف جهاد کوي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم چرې داسې جهاد نه کړی چې د مسلمان خلاف جهاد کړی، بلکې جهاد یې کړی دی چې کله هم د الله تعالی یو مبارک او د مقدس هستی یا د مقام بې حرمتي شوې ده نو بیا الله تعالی د رسول صلی الله علیه وسلم قلم هغه تورو پورته کړې ده او جهاد یې کړی دی. جهاد څه ته وایي د دې په باره کې به تاسو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن سبا چې کومه اصطلاح ده د جهاد هغه مسلمانانو صرف او صرف د توري جهاد ته وقف کړی دی. جهاد وایي څه ته؟ په لغت کې جهاد وایي کوشش کولو ته او خپل کوشش د انتها ته رسولو ته، دې ته کوشش ویل کېږي. او د اسلام او د قرآن کریم او د احادیثو نه چې کوم د جهاد معلومات اخیستل کېږي او مونږ د هغې نه د جهاد قسمونه معلومو. جهاد په لویه توګه په درې قسمه ده. یو هغه جهاد ده چې د خپل نفس سره کېږي، یو هغه جهاد ده چې د شیطانی تعلیماتو د لرې کولو په خاطر او د هغوی سره د مقابلې کولو په خاطر کېږي. یو جهاد هغه ده چې د مذهب نه د دفاع په خاطر، لکه کله چې هم په مذهب باندې حمله شوې ده نو الله تعالی هغه مذهب د نبي ته حکم کړی چې تو اوس دفاع وکړه د ځان، او که چیرې باوجود د دومره خبرو دفاع ونه شي نو بیا دا د خودکشۍ مترادفه ده دا خبره. په دې خاطر یې هغه ورکړې. د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ټول ژوند کا مطالعه شي، مکی ژوند یې وګوره. د مکی ژوند کې هم د مکې د دور ډېر زیات آیتونه دي قرآن شریف کې چې په هغې کې د جهاد ذکر شوی ده او څنګه ورسره د صبر ذکر هم شوی ده چې هغه مؤمنان چې د الله تعالی په لاره کې جهاد کوي او هغوی صبر کوي او استقامت ښیي د هغې دپاره ډېر لوی اجر ده وغیره وغیره ډېر آیتونه دي د قرآن شریف. نو د جهاد یو جهاد اکبر ده، یو د هغه په مقابل کې جهاد اصغر ده. جهاد اکبر وایي د ټول نه لوی جهاد، جهاد اصغر ټول نه لوی وړوکی. او بل قرآن کریم کې جهاد کبیر ذکر راغلی او جهاد کبیر لکه سوره الفرقان کې الله تعالی فرمایي چې وجاهدهم به جهادا کبیرا، چې ته د هغوی سره د قرآن کریم په ذریعه جهاد کبیر چې د همیشه دپاره لوی جهاد ده هغه وکړه. یو قسم خلک د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په شان چې هغې بلا دلیل خدای پاک هغوی ته هدایت ښیي، حالانکه چې دا خبره په یوه حساب صحیح هم نه ده. خپله د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم وجود د هغې دپاره یو دلیل و، د هغه رښتینولي یو دلیل و د هغه دپاره د وړوکتوب نه. بعض داسې خلک دي چې هغه بغیر د دلیل نه هېڅ خبره مني نه. نو ما دا لکه مثال دا نن سبا چې کوم خلک دي دې ته زه تعجب وړی یم، بلکې خلک هم تعجب وړي دي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه باندې چا توره جګه کړې وه، چا مسلمان کو
او حضرت ابوبکر باندې چا توره جګه کړې وه رضی الله تعالی عنه، په حضرت علي باندې چا توره جګه کړې وه، او حضرت بلال باندې چا توره جګه کړې وه. په حضرت بلال باندې توره جګه شوې ده، لیکن د مذهب د مخالفینو د طرف نه. هر وخت چې ظلم شوی دی د مذهب په معاملې کې د مخالفینو د طرف نه شوی دی. د الله تعالی د کوم راستول شوي استازي مخالفت او ظلم چې چا کړی هغه د هغې په مقابل کې خلکو کړی دی، نه د الله تعالی استازي او یا د هغه کوم رالیږلی مذهب چې دی یا د مذهب پیروانو. او دا د الله تعالی ډېر یو لوی شان ده چې د اسلام په شان ښکلی د کوم نوم چې اسلام یعنی امن ښودل شوی دی، او دغه خلک د جهاد نوم د اسلام نوم د یو وحشي مذهب په څېر یعنې د تورې باندې وایي اسلام خوږ شوی دی، او د رسول الله صم هغه اخلاق د رسول الله صم عالي اخلاق قرآن شریف کې وایي چې د انک لعلی خلق عظیم. بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه یو واقعه چې یو ښځه روانه وه پنډه یې په سر وه، رسول الله صم پوښتنه ترې وکړه، هغې نه پېژندو چې دا رسول الله صم دی. پنډه ورسره ورسوه ورته ته چېرته روانه یې؟ ورته ویې چې دا زه پلاني کلي ته ځم. نو دا پنډه یې ورسره واخیسته، زه یې در سره وړم. نو لاړه کې پوښتنه ترې وکړه چې ته ولې ځې؟ دلته د کور دی؟ وایي نه زه دلته د یو جادوګر نبي دی د هغه نه تښتم چې ما باندې دا جادو اثر ونه کړي او زه مسلمان نه شم. خلک وایي چې هغه جادو کوي خلکو باندې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هېڅ هم ونه فرمایل او دغه شی د هغه کوم مقام ته چې دا تله هلته یې ورسره ورسو. دې ته وایي حسن سلوک، دې ته وایي جهاد. کله چې هلته ورسوله نو هغه ورته وایي چې ځوانه تا خو ما سره دونه لوی کومک وکړه، ته یې څوک؟ ورته وایي زه هماغه شخص یم کوم نه چې ته تښتې. ګوره دا د الله تعالی ډېر یو لوی فضل دی. صحیح، دې ته وایي جهاد. د جهاد په نتیجه کې یو نتیجه هم ظاهره شوه، یو ثمر هم ظاهر شو. نن سبا خو چې کوم جهاد کېږي د هغې خو غیر د تباهۍ نه بل هېڅ اصل کې مسلمانانو جهاد نه مراد جهاد بالسیف یا د توري یا د ټوپک جهاد اخیستی دی. ما څخه یو عالم راغی چې حافظ و ما ته تاسو جهاد په باره کې سره مې جهاد باندې خو موږ ایمان دی، خو چې کم رنګ کې تاسو منئ که نه دا یو جهاد اړخ دی، دا ټول اړخونه د جهاد نه دي. نه ما ته چې نه تاسو خو چې دا نه منئ تاسو خو مسلمانان نه. اصل خبره ده چې جهاد بالسیف تش جهاد بالسیف نه دی، جهاد بالقلم هم دی، جهاد بالمال هم دی. بیا دی کې قلم کې او مال کې یو انسان دی قلم په ذریعه باندې چې څومره اعتراضات کېږي په اسلام باندې د هغې ته جواب ورکړه، دا د ټول نه غټ جهاد دی. ولې چې هغه کتابي شکل کې خو موجود دی، لکه هغه شیطاني آیتیں سیټنک کورسز شایع شو، دې دلته جلوسونه جلسې وکړې وې چې مونږ د دې خلاف کوشش کوو چې دا ختم شي جهاد او دا که چا ووجه نو د هغه په وجلو باندې هغه مسله خو حل نه شوه. صحیح خبره. اصل مسله دا چې کتاب خو په دنیا کې موجود دی، د هغې لک کاپۍ دي، 2 لکه دي، کروڑ دي، 2 کروڑ کاپۍ موجود دي. د هغې طریقه دا وه چې د هغې په جواب کې قلمي جهاد شوی دی او د هغه د هرې خبرې جواب یې ورکړی چې دا تا کوم اعتراض په اسلام باندې کړی یا په قرآن باندې کړی دا غلط دی، هغې به یو جواب راغلی. نو چې کوم قاري دی هغه ته به دواړه اړخونه مخامخ وو، چېرې دا د هغې کس هغه وینا ده، دا د دې کس وینا ده، دا قلمي جهاد. بیا د اسلام د خورولو لپاره به دې پکار و چې د اسلام حسن، د اسلام ښکلیوالی د هغه دنیا ته وښیي، باوجود د دې نه په هغه چې یاره زه توره پورته کوم چې نه دا جهاد نه، دا خو یو اړخ دی او دا معمولي جهاد دی. او دا خو ګوره الله تعالی هغه وخت کې ورته فرمایلي چې اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله علی نصرهم لقدیر. چې دا خو قتال دی، جهاد نه دی، دې ته الله تعالی قتال ویلی. او قتال اجازه یې کله ورکړه چې مکې نه یې وشړل، 14 کاله سختۍ تېرې کړې، مدینې ته مدینه کې هم نه پرېږدي، ورپسې لګېدلي. نو دفاع حکم وشو چې ته اوس خپله دفاع وکړه، او دفاعي جنګ کې ورسره الله تعالی وعده ده چې وان الله علی نصرهم لقدیر، او یقینا الله تعالی ستاسو په دې کومک باندې یا ستاسو په دغه باندې مرسته کې به ستاسو مدد کوي او هغه په دې باندې قادر دی. بیا موږ تاریخ ګورو نو هغه تاریخ کې چې څومره هم مسلمانانو جهاد کړی دی خپل دفاع کې ټولو کې کامیاب شوي دي. نن چې کوم جهاد دی کوي نو په دې کې نه دي کامیاب شوي دي.
وجه دا نه کنه که دا دیو چې دا هغه جهاد مونږ کو دغه حکم الله کړی دغه رسول کړی نو د هغې به نتیجه د دوی په حق کې راوته خو که چېرته هم دی ټوپک پورته کړی نو والي په خپله خوړي مخالف له نقصان دورنې ورکړی چې سورې ځان له نقصان ورکړی ګوره لکه څنګه چې تاسو مخکې وفرمایل که نه د کومو حالاتو کې چې مسلمانانو ته اجازه ورکړل شوې ده د قتال د اسلام د دفاع په خاطر د خپل ځان د دفاع په خاطر ډېر خطرناک او سخت حالات وو مثلا د مشرکین د مکې یو خط لیکي د ابو جهل په مشرۍ کې یو خط لیکي او هغه لیږي مدینې ته لیږي او د مدینې خلکو ته وایي اوس او خزرج قبیلو ته چې تاسو څه فکر کوئ چې موږ به تاسو پرېږدو تاسو د یو داسې سړي مدد کړی دی چې هغه زموږ نه تښتېدلی دی او موږ به هغه هلته هم پرېنږدو او تاسو به هم پرېنږدو ګوره لکه څنګه چې تاسو وفرمایل مخکې چې نه په دې نه دی چې په مکې کې ورباندې ظلمونه کېدل حتی مدینې ته هم ورپسې ورغلل او نه دا چې صرف خطونه او تهدیدي خطونه لیکل بلکې د عربو نورو قبایل هم لمسولې او په دې لمسون کې دوی شریک وو په مکې کې وګورئ کله چې په مکې کې ظلمونه کېدل آیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین دپاره هېڅ غیرت نه درلود د ټولو نه غیور انسان و د هغه نه بل غیور انسان پیدا کېدی هم نشي نه پیدا شي او خاص کر دین دپاره بیا ځکه څنګه چې د جنګ احد کې رسول الله صلی الله علیه وسلم زخمی او صحابه زخمی دی چې کله غره ته پناه وړه عارضي طور په باندې نو هغه وخت کې ابو سفیان چې غږ وکړو چې اولو هبل اول یې وویل چې تاسو کې محمد ژوندی شته صلی الله علیه وسلم رسول الله چې خاموش تو چا جواب مه ورکوئ نو پلانی تاسو کې شته حضرت ابوبکر نوم یې واخیسته حضرت عمر رضی الله تعالی عنهما د دواړو نومونه یې واخیستل چې تاسو دا در کې ژوندي دي نو بیا هغه وویل چې دا ټول مونږ ختم کړي دي مونږ مړه کړل دا خلک صحیح لیکن رسول صلی ورته چې څوک هم ځواب ونه وایي لیکن کله چې د اولو هبل غږ وشو د خدای پاک د غیرت معامله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو ولې جواب نه ورکوئ چې الله اعلی واجب صحیح چې الله تعالی د دې د ټول نه لوی دی نو دا د الله تعالی د غیرت خبره وه او د مکې ژوند کې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم کوشش کړی چې جنګ ونشي د جنګ نه د بچ کېدو په خاطر هجرت کړی دی د جنګ د نه کېدو په خاطر هجرت کړی دی او دا جنګ ځکه نه ده شوی چې په جنګ کې نقصان زیات وي فایده کمه مثلا تفسیر کشاف کې د یو آیت ده چې ای مؤمنینو تاسو خپل ځانونو ته اول فکر وکړئ خپل نفسونو ته علیکم انفسکم چې دې په تفسیر کې لیکي چې مسلمانان دومره زیات ځورېدل د دې دپاره چې خدای ته کفار ولې ایمان نه راوړي او د دې د ټول نه لوی نظاره په قرآن کریم کې د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په شان کې بیان شوی ده چې الله تعالی ورته فرمایي چې آیا ته ځان هلاک کوې د دې په غم کې چې دا ولې ایمان نه راوړي صحیح ته ځان هلاک کوې یعنې رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره زیات شوق و مینه وه چې ژړا به خدای ته زاری کړل چې خدای دې قوم ته مې هدایت وښیه اللهم اهد قوم فانهم لا يعلمون په وینې ورباندې راماتې دي او دعا دې چې کوي دعا د هدایت کوي دې مطلب څه شو مطلب دا شو چې هدایت ورکول اصل شی ده هدایت رسول خلکو ته اصل جهاد ده اصل کې که تاسو وګورئ که طایف په موقع باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بدل اخیستی شو ولې چې د طایف نه واپسۍ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو ټول زخمي وو وینې وو ژوبل وو الله تعالی ولا ملایکة الجبل هم راولېږله چې ته ورته وینا وکړه چې محمد صلی الله علیه وسلم که ته غواړې نو دا قوم د لمږ د دوه غرونو منځ کې مږو نو که رسول الله صلی الله علیه وسلم غوښتل نو هغه وخت دعا قبلېدی شو هغه فرښتو هغه کار کولی شو خو بې قصوره بې خطا وجلې نه منو الله تعالی دوی له هدایت ورکړي نو دوی کې به د اولادونه نسلونه به اسلام به قبول کړي او الله تعالی هغه اسلام ورته وښود د طایف خلکو اسلام قبول کړو که نه بالکل که په وجلو هغه زموږ یو ملګري هغه به خبره کوله ګوره وي چې که موږ یو 10 کسان ووژنو د اسلام په نوم باندې وي هغه نقصان دی که هغه 10 کسان ته تبلیغ وکړو هغه مسلمانان کو نو بیا فایده هغه کې ده که دې کې ده واقعا هم ژوندي مسلمانان خدای ژوندي چې مسلمانان شو الله تعالی لارې ته راواړېدل د الله تعالی په احکاماتو باندې نو مخکې د هغې نسلونه مسلمانان شو نو دا زیاده غوره ده په نسبت د دې چې هغه
ته ووجنې. وجل خو اسلام کې صرف دا نه چې هغه به توجه او بس کوم سړی نه مني توره راپورته کا سر ته پرې کا، دا خبره نه ده. اسلام خو ډیر د امن کور د اسلام په نوم کې سلامتی ده. اسلم تسلم چې مسلمان شنته په سلامتی کې شوي، په امن کې شوي. د آشتۍ د ډیر ښکلی مزه دی. بل د جهاد یو بل هغه دی چې بالمال یې کړی دی. مال کې څه د تبلیغ دپاره مال لګي، د مبلغان لېږلو دپاره مال لګي، بل ته خیر ښېګړه رسولو دپاره چې د هغوی زړونه تالیف قلب دپاره مال لګي. که داسې حالات جوړ شي لکه چې اوزن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، داسې حالات جوړ شي چې د دفاعي جنگ ضرورت شي، هلته مال لګي. خپل ځانونه د حفاظت دپاره د هر څه دپاره. نو په دې مالی قربانۍ کې هم بیا مسلمانانو خو زبردست کړ، دا هم جهاد ګڼلی شوی دی. او رسول الله صلی ته جهاد ویلی دی. دې جهاد کې مسلمانان هغه د موجوده دور شامل نه دي چې څنګه په هغه زمانه کې وو. ګنې نن به دوی وهل نه خوړه د دنیا نه، دوی به هرې غاړې ته په امن کې وی، خو چونکې غلط ترجمې دي او تشریح کوي د هغې د وجې وهل خوري. الله تعالی فرمایي د سورت بقره آیت 191 کې چې وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدین، چې د الله تعالی په لاره کې قتال وکړي، خو په یو شرط چې هغوی تاسو سره کوي، چې هغوی در سره نه کوي، تا ته هغه چتور ټوپک ضرورت نشته. او بیا هم فرمایي چې ولا تعتدوا او زیاتې مه کوئ. ولې چې الله تعالی زیاتې کوونکې نه خوښوي. موږ نن سبا څه کوو؟ دې نه وړاندې یو پروګرام کې موږ ذکر کړی چې د جهاد په نوم باندې توره پورته کړې، ټوپک پورته کړی، چا خلاف؟ د مسلمان خلاف، د خپل حکومت خلاف. بیا هغه ځای کې چې کله خپل کسانې جوبل شو نو چاړې راواخیستې، هغه الله کړل. دا اوس اسلام کې خو رسول الله صلی الله علیه وسلم پوره سیرت وګورئ، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د 13 کاله چې کوم د نبوت دی په هغې کې دا سختې پرې راغلي، هغه ټول ولټئ. چرته هم په تاریخ کې یو معمولي ګوده کې واقع هم داسې نه راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ملګری زخمي شوی او هغه فرمایلي چې دا حلال کړي. دا کم اسلام دی؟ بلکې د دې خلاف یو هغه راځي، یو روایت راځي چې یو صحابي لاس زخمي شوی او هغه د درد نه برداشت کولو په خاطر چې درد نه و برداشت کړی نو دا تور کړی و، یعنې خودکشي کړې وه. هغې باندې رسول الله فرمایي چې دا دوزخ دی، د ګوره د خپل جنت په ځان باندې حرام کړ، په ځان باندې حرام. دا خبره ده چې اسلام د دې څیز اجازت نه ورکوي چې کوم دا خلق کوي. بیا فرمایي چې من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، چې کوم سړي داسې نفس ووجلو چې هغه د بل چا ځان نه هغه بل چا بل څوک وژلی نه وي، یا په ځمکه کې فساد نه کړی، باغي نه وي، فسادي نه وي، نقصان نه رسوي، نو هغه چا ووجلو نو داسې وګڼه چې هغه ټول انسانان ووجلو. ګوره د یو انسان په وجلو باندې الله تعالی دغه کوي چې دا تا داسې وګڼه چې لکه ټوله دنیا دې ووجل، انسانان دې ووجل. یو انسان دې بچ کړم داسې وګڼه چې تا ټوله انسانیت بچ کړ. فضل د حکم نه کړی، فساد، بغاوت، په ملک کې اړې ګړې پیدا کول، بل ته نقصان رسول، یعنی بل وجل. په داسې حالاتو کې الله تعالی اجازت ورکړی دی، خو هغه هر یو کس نه ورکړی. هغې دپاره هم الله تعالی یو سیستم جوړ کړی، یو نظام جوړ کړی دی چې هغې نظام په مطابق به د هغه خلاف باقاعده یو عدالت لګي، عدالت کې به دا فیصله کړي چې د غلط کار کړی دی، هغې په مطابق به هغه ته سزا ورکېږي. دا خو نه چې د توره راواخلم چې کوم سړی زه غلط کار ووینم ورته چې هلکه سم چې که نه سم یې وژنم دی. جهاد دې ته نشي ویلی. دا د اسلام د هغې جهاد کنسپټ چې دی یا چې کوم د نظریه د هغې خلاف دی. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها روایت کوي چې ما یو ځل د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو، پوښتنه مې وکړه چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د مونږ ښځې د جهاد د الله تعالی په لار کې جنګ چې دی دا ډېر افضل ګڼو ده او موږ دا ټول نه افضل عمل دی زمونږ په خیال کې.
نو آیا دا د ټولو نه افضل عمل دی؟ صحیح. لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم ګوره هلته لفظ د عمل راغلی دی. په جواب کې رسول الله څه فرمایي چې الحج المبرور افضل الجهاد. صحیح. هلته د عمل ذکر دی، هلته د جهاد ذکر دی چې مقبول شوی حج هغه حج چې د خدای دپاره وشي هغه اصل کې د ټولو نه افضل جهاد هغه دی. صحیح. یعنی ګوره د بعض خلک صحیح صرف جهاد د جنگ جهاد یا د ټوپک جهاد چې دی دې ته جهاد وایي. یعنی دا د جهاد یو شاخ دی. لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي چې نه دا جهاد نه، دا صرف جهاد نه دی بلکې افضل جهاد خو هغه جهاد دی چې حج دی چې حج کې د نفس د اصلاح کولو ټولې هغه عملونه شامل دي، ټولې طریقې شامل دي. صحیح. او د دې نه بعض خلک کیدای شي غلط فهمي واخلي چې صحابه وو لکه د صحابه د جهاد په مفهوم نه پیدل یا جهاد صرف جنگ ته ویلي، دا هم صحیح نه دی. صحیح. صحیح. یو صحابي نه چا پوښتنه وکړه چې یو د یو غزوې په باره کې پوښتنه ترې وکړه، یو جنګ په باره کې پوښتنه ترې وکړه چې دا جنګ څنګه و یا څه خبره. صحیح. نو هغه ورته وفرمیل چې اول د ځان سره د خپل نفس سره جنګ وکړه، اول د خپل نفس سره جهاد وکړه، بیا د بل جهاد او د بل چا سره د جهاد په باره کې ته خیال سوچ کوه. ګوره څومره واضح تعلیم دی. اصل کې دا چې الله تعالی فرمایي کنه وجاهدهم به جهادا کبیره، قرآن کې د دې الله تعالی یو ډېر ښکلی په دې آیت کې موږ ته لار وښیله چې جهاد هغه نه دی چې تاسو توره پورته کوئ. جهاد دا دی چې تاسو قرآن واخلئ، ځان پې پوه کوئ، ترجمه یې زده کوئ، تفسیرونو باندې ځان پوه کوئ او بیا هغه علم واخلئ نو ټولې دنیا سره مقابله وکړئ. ګوره د جماعت احمدیه د ټولو نه غټ جهاد چې کم کوي نه هغه د قرآن په ذریعه باندې کوي. که زموږ مبلغان چې په هر ملک کې دي د هر مذهب سره مخامخ دي نو یو لاس کې د قرآن نیولی بل لاس کې د هغوی کتاب نیولی وي چې دا ستاسو تعلیمات دي او دا د قرآن تعلیمات دي. راشي کښېنئ موږ سره خبره وکړه چې کوم تعلیم بهتر دی. آیا د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې چې کوم کتاب نازل شوی هغه ټول نه بهتره شریعت دی یا ستاسو باندې چې نازل شوی د هغه تعلیمات وګورو او په دې ذریعه باندې الله تعالی په دنیا کې په کروڑونو خلک د کفر نه اسلام ته راوړل. بالکل. هغه خلکو هغه خپل عقیده پرېښه چې حقیقت دی. مثلا په سکینډینیوین ملکونو کې یو کس ته ترجمې دپاره قرآن ورکړی شو چې تاسو د خپلې ژبې کې د دې ترجمه وکئ. د هغې په وجه باندې هغه بنده چې هغه اسلام قبول کړ. هغه چې وکتل چې یاره یو غړ ته موږ بایبل وو نه بایبل کې دا ښیي، انجیلونو کې دا ښیي، بل غړ ته قرآن دی. نو قرآن تعلیم خو به هر صورت د دې تعلیماتو نه بهتره دی. بیا حضرت خلیفة المسیح ثالث رحمه الله تعالی د قرآن په ذریعه چې کوم جهاد کړی دی خپل هم حافظ قرآن و. وی فرمایل چې دنیا چې کوم غټ غټ هوټلونه دي خلک دي هغوی ته قرآن ورسوي. نو په یورپ کې او په دې مختلفو ملکونو کې په هر هوټل په هر کمره کې ځنې هوټلونو والا سره دوی خبرې وکړي جومات والو هلته قرآن شریف کې خو د سره د ترجمې د هغه علاقې ترجمې په حساب باندې. زه په ټل کې ناست وم چې کله د دیوارې برلن نه پس واقعه ده. یو حاجي راغی نو یو سړي دې تپوس وکړي چې حاجي صاحب دې پېره خو به د روس نه هم خلک راغلي حج له ارتچیاو. نو هغوی له دوی څه قرآن مران ورکړو چې ځان پې پوه کړي چې اسلام څه شی دی. وی سعودي دا اوس هغه حاجي که نه هغه احمدي نو خو هغه یو وینا وکړه زما په ذهن باندې هغه د کاڼي کرښه شوه. هغه وی چې یو سعودي حکومت چې روسیانو له قرآن شریف د ورکولو نه هغې ورته چې موږ څخه قرآن شریف د ترجمې سره موجود دی په روسي ژبه کې. وی تاسو له دا قرآن شریف د کوم ځای نه میلاو شو؟ دا جماعت احمدیه موږ ته رارسولی. الحمدلله. جماعت ته دا نه ویلي چې تاسو ولې مسلمان هغه څنګه به مسلمان یې تاسو مسلمانان یې تاسو کافران پاتې تاسو سره ستاسو تربیت کولو اول یې والا قرآن ورکړو. دو قرآن په برکت باندې په هغې روس په وطن کې هم په علاقه کې هم اسلام خورېدل شروع شو او د هغې ځینو په خلکو په ذهنونو کې یو کانسپټ یو نظریه دا واضحه شوه چې اسلام یو ډېر غوره مذهب دی او دا د مینې او د سلامتۍ مذهب دی. لکه څنګه چې تاسو وفرمایل کنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند سړی وګوري په د جنګونو په نتیجه کې زیات خلکو اسلام قبول ک او که د صلح حدیبیې په شپږو کلونو کې په فوجونو خلک اسلام کې داخل شول او د هغه ټول نه لویه نتیجه څه شوه؟ د مکې فتح وه.
فتح مکه د صلح حدیبیه نتیجه ده. صحیح. ګوره ډېرو مؤمنینو دا ویلي چې د صلح حدیبیه باید ونشي. صحیح. لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم هدایت او رهنمایي خو الله تعالی فرمایله. هغه ته پته وه چې د امن کې چې کوم کار کیږي، په صلح کې چې کوم کار کیږي، مبلغین هر ځای ته استولی کیږي، رسیږي ورته، بل طرفه کیدی نشي. او بیا د کوم لکه دا تعلیم چې دی مخکې کوي وړاندې کوي، دا د اسلام تعلیم نه ده. اوس به زه مثال بعض حوالې دي په اسلام کې خو الله تعالی فرمایي په قرآن شریف کې چې وین جنحوا للسلم فاجنح لها وتوکل علی الله، چې کله که هغوی صلح ته سر ټیټ کړي نو تاسو هم ورسره صلح وکړئ او په الله تعالی باندې توکل وکړئ. صحیح. او بل کله چې د اسیر ونیسئ فاما منم بعد و اما فداء حتی تزال حرب اوزارها، چې کچېرې اسیران تاسو ونیسئ هغه هم پرېږدئ. ګوره د اسیرانو هېڅ هغه نشته پکې. صحیح. کچېرې ذبح کېدل وای، کچېرې مړ کول وای، د منځه وړل وای، نو باید فرمایلي وای چې ټول نه سرونه پرې کړئ، یو هم ژوندی پرې نه دی. او دا به اوس معلومه شي چې دغه یو کس هم ژوندی نه پرېښودل دا د اسلام تعلیم دی او که دا د تورات تعلیم دی. صحیح. چې دا دی د تورات تعلیم عملي کوي او که د قرآن کریم تعلیم عملي کوي. د قرآن کریم تعلیم خو دا ده چې تاسو هغه چې دی هم یا د احسان په طور پرېږدئ. صحیح. او یا مکاتبت مونږ تاسو کې ډېر مشهور دی چې مکاتبت ورسره وکړئ، لیک ورسره وکړئ. صحیح. چې مثال دومره هغه به ورکړي یا د جنګ تاوان ته واخلئ او پرېږدئ، خلاص شو خبره. لیکن یو روایت کې کنه صحابه وایي چې کله به چې مونږ جنګ ته تلو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ګورئ تاسو ماشومانو باندې توره جګه نه کوئ. د جهاد دپاره اصول کېښول چې دا د دې اصول لاندې تاسو جهاد کوئ. ښځو ته به څه نه وایئ، ماشومانو ته به څه نه وایئ، بوډاګانو ته به څه نه وایئ، د عیسایانو کلیساوې به نه خرابوئ، د هغې مذهبي مشران چې دي هغې ته به څه نه وایئ، د یهودیانو معبدونه چې دي هغې ته به څه نه وایئ. بلکې یو روایت کې خدا دی چې کله کوم ځای کې اذان اواز راشي تاسو پوه شئ هلته به بالکل ځئ نه، هغې نه تېر شئ. دلته خو اذانونه هم کېږي او راکېټونه هم ورېږي او یو بل سره په جوماتونو کې ډزې هم کېږي، بمونه هم چالونه کېږي، بمونه په جوماتونو کې د الله تعالی د عبادت په ځایونو کې دوی بمونه ږدي. نو ما مخکې هم عرض وکړو چې اوس به وګورو چې دغه کوم تعلیم چې دی مخکې مخ په وړاندې وړي دا د قرآن کریم تعلیم دی او که د تورات تعلیم دی. صحیح. په استثناء باب شلم آیت نمبر 14 او 14 کې لیکلي دي کله چې ستا خدای هغه یعنی هغه شهر اتا په قبضې کې درکړي نو ته هغلته یو سړی هم پرې نه دی بلکې هغه په تورې باندې مړ کا د منځه یې ویسه، مګر ښځې او جنکۍ چې دي او د هغې هغه چارپایانې ځناور چې دي هغه د خپل ځان دپاره هغه لوټ لکه چورې که ځان سره یې ویسه. صحیح. بل بیا استثناء آیت نمبر 60 آیت نمبر باب نمبر 60 آیت نمبر 14 کې به لیکي چې هغو قومونو په شهرونو کې کوم چې خدای پاک ستا میراث وګرځوي یعنی ته قبضه پرې وکړې حضرت موسی علیه خبرونه چې کوم باندې تاسو قبضه وکړه کوم شی چې سایه اخلي تنفس کوي تنفس کوي ټول د منځه ویسه هغه باندې رحم ونه کړي. صحیح. دا اوس وګوره دا د اسلام تعلیم ده او که دا د یهودیانو تعلیم ده؟ د یهودیانو تعلیم ده، د اسلام تعلیم بالکل نه ده. او دی به پوهېږي هم نه چې ورته ووایي بیا وایي دا د جهاد منکر دي او موږ وایو چې نه دا په چل کې اصل کې د نورو خلکو تعلیم ده چې موږ باندې عملي کېږي. بیا استثناء باب اوم آیت نمبر 3 کې لیکلي کله چې خداوند خدای ستا خدای هغوی ستا په حوالې کې ستا د دښمنان ستا په حوالې کې نو هغه مړه که او د منځه یې وسه او د هغې سره هېڅ عهد و پیمان ونه کړي او په هغوی باندې هېڅ رحم ونه کړي. دا واقعا د ډار ځای دی، سړی فکر وکړي دومره خو هم خدای پاک د چا نه عقل نه دی اخیستی، الله تعالی عقل ورکړی دی. نه هغې وجه و د هغې تعلیم که نه یا تاسو بیانوئ بني اسرائیل ټول عمر د غلامۍ تېر کړل، هغې کې هغه ډېر مګلي شو نه هغې راپورته کولو بیدار کولو لپاره هغې زمانې لپاره هغه تعلیم ټیک و. خو چونکې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی نو هغې هغه تعلیم د هغې نه داسې و چې هغه کې وره میانه روي ده، بالکل نه افراط ده نه تفریط. تفریط دی
اصل خبره ده لکه څنګه چې مخکې مونږ عرض وکړو کنه چې جزاء سیئة مثلها فمن عفا واصلح فاجره علی الله چې د ګناه سزا چې ده د بدای سزا چې ده همغومره ده څومره چې بدي ده د هغې نه زیاته نه ځکه چې که چېرې بعض وخت کې د ګناه سزا ورکول ضروري وي کنی هغه نه بیا نوره خرابی پیدا کېږي لیکن هغې کې هم فرمایي چې فمن عفا واصلح که څوک عفا وکړي او د هغه په نتیجه اصلاح وي نو د هغه اجر په الله تعالی باندې ده هغه ته خدای پاک اجر ورکوي چې داسې عفا وکړي او سزا ورنه کړي ګوره څومره ښکلی تعلیم دی بل بیا استثناء همدا آیت باب نمبر 9 آیت نمبر 6 کې لیکلي دي چې ته د هغوی سره داسې سلوک وکړه چې د هغوی دغه کوم ځایونه چې هغې کې حلاله ورکې کېږي هغه ټول تباه و برباد کړه او د هغوی بوتان ټول ټوټې ټوټې کړه او د هغوی شنه باغونه چې دي هغه ټول پرې کړه د منځه یې ویسه لکه کوم طالبانو کار کړی په افغانستان په شمالي کې بالکل د ټول انګورو باغونه د منځه وړي اوس ګوره خو حقایقو نه چې پرده سړی جګه کړي نو دا حقیقت د قرآن کریم خو نه ده دا خو د تورات تعلیم دی نو اوس موږ حیران شو چې آیا دا د تورات تعلیم مخکې په وړاندې دي او که د اسلام تعلیم مخکې په وړاندې دي اصل کې اسلام کې ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جهاد لوځي که نه په ماشوم به لاس نه پورته کې په زنانه به لاس نه پورته کې په بوډا به لاس نه پورته کې چې کم په خپل عبادتګاو کې پټ شو په هغې به لاس نه پورته کې چې کم دله به وسلې تش لاس مخله راشي په هغې به لاس نه پورته کې چې کم ځای کې بانګ ویلی شي هغلته به لاس نه پورته کې چې کم دله امن وغواړي هغه به امن وکړي هغه خلاف هم هغه نه کې فصلونه به نه تباه کې شنه باغونه به نه تباه کې کورونه آبادي به نه روانوي که نه یعنی مالی نقصان به هم نه رسوي نو موږ چې کله هغه د رسول الله سره خبرې وورو هغه شرطونه وورو او د موجوده جهاد ته وګورو دا چې کوم په اسلامي نوم باندې د جهاد کوي نو هغې کې موږ ته ډېر فرق ښکاري دا د هغې نه بالکل ضد دی مخالف دي دی باغونه هم ماشومانو باندې وګوره بې قصوره بې خطا په بمونو چاودنې کېږي پای کې کسان وژلی شي څوک وژني د خپل وطن یو مسلمان رور وژني ماشوم پکې وژلی شي بوډا پکې وژلی شي زنانه پکې وژلی شي که نه دغه شانې نقصان د عمارتونو ته رسي او لکه په افغانستان کې هغوی باغونه تباه کړل فصلونه یې تباه کړل دلته نه په موږ باندې ډس شوی دی نو خدای بندیانو کم اسلام کم جهاد کم خبره موږ وړاندې کوو آیا موږ د رسول الله سلام په حکم باندې چلیږو نه چلیږو قرآن کریم کې هم چې موږ ته خیر امت ویل شوي دي دې په خاطر چې کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر هغې لپاره نه چې ته به ټوپک راخلې په زور باندې به خلک هغه کې زور حکم خو نشته ګوره الله تعالی په قرآن شریف کې فرمایي چې لا اکراه فی الدین په دین کې هیڅ قسم له جبر نشته مګر ما ته یو مولوي صاحب وایي چې ما هغه نه تپوس کړی چې تاسو په دې دارالعلوم کې د اسلام نه علاوه نور مذهبونه هم ښیي نه ما ته چې قرآن او سنت موجود دی بل ته څه حاجت دی مې ګوره ورورې خبره دا ده مولوي صاحب چې موږ مسلمانانو دپاره خو ټیک ته هېڅ خبره نه ده هغوی دپاره خو قرآن او سنت موجود دی خبره ختمه خو یو هندو یا عیسائی یا سیک یا د بل مذهب سړي سره چې موږ کینو خبره کوو نو هغه قرآن او سنت نه مني نو هغه سره چې موږ کله خبره کوو نو موږ به د هغه د کتاب نه کوو د هغه د شریعت نه به کوو د هغه د مذهب د کتاب نه به کوو نو ما ته چې دی مني وي د کلاشنکوف د کم مرض علاج دی یې راپورته کوو او د هغه خلاف جهاد وکړو لکه پرۍ وله والوزو نو ما ورته وایم لا اکراه فی الدین الله تعالی په قرآن شریف کې فرمایي چې په دین کې هیڅ قسم له جبر نشته نو ما ته وایي چې ته خو معترض زندگی کې او د اشدترین کافر د وجل ان ثواب دی معمولی شه دا بوسته ثابت دی خبره داره چې مونږ دومره وړاندې ځو بغیر تحقیق د کفر فتوا چې دا هغه صرف او صرف الله تعالی حق چاله ورکړي نبی له ورکړي چې چا خبره نه منلو باندې انسان کفر ته وځي او چې چا په خبره نه منلو باندې انسان کفر ته نوځي نو هغه دا خلق نه دي بل ما ورته الله تعالی په سورۃ غاشیه کې فرمایي چې فذکر انما انت مذکر چې اے نبی صلی الله علیه و سلم تما یو نصیحت کوونکی را لګري او فذکر کې دی چې بار بار نصیحت کوه ولې مؤمن دی مسلمان دی د خطای کې دی شي یا هغه چې خلکو ته پیغام ورسو
بل ورته فرمایي چې لست علیهم بمسیطر چې ته ما سره ډنډمار نه بل جوړ کړی چې لاس کې مې ډنډه درکړی چې کوم سړی نه مني غرب ګروپ پرې جوړ کړه چې ته منې که نه منې الا من تولى وکفر سوی د هغه سړي نه چې کوم مخ واړو او کفر یې کو ښکاره کفر یې کو فیعذبه الله العذاب الاکبر نو الله تعالی به هغه له عذاب ورکوي او لوی عذاب به ورکوي ان الینا ایابهم نو دی به ما طرف ته راځي ثم ان علینا حسابهم زه به ورسره حساب کتاب کوم نو مولوي صاحب ته حق چا درکړی چې تا دا حقیقت خبر ته د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ستر سړی ته د هغه نه لوی سړی چې ته دا خبره کې خبره ده چې د اسلام په حقیقت باندې د اسلام په بنیادی تعلیم باندې دی خبر نه دي او اکثر که تاسو چرته د استادانو سره مولایانو سره کینې خبره وکړي چې کوم د جهاد هم پکې ډېر زبردست حامیان هم دي چې مولوي صاحب تاسو په دې دارالعلوم کې چرته قرآن شریف په ترجمه خیلی شي و یو سپاره چې راکنه هغه لازمي ده باقي اختیاري ده قرآن اختیاري دی نو لازمي څه شی دی منطق دی مونیا ده ګریمر دی د عربی صرف و نحو دی حدیث دی نو ما ورته مې استاد جي حق داره چې اول قرآن دی بیا سنت رسول الله دی بیا حدیث دی نو که په دې باندې عمل ونه کوي تاسو د قرآن نه بنیادي تعلیم نه خبر نو تاسو به چاته څه تبلیغ وکړئ چا څوک به څنګه مسلمان کوي نو خبره ده چې د دې وجوهات بنیادي دا دي چې دی د شروع نه د قرآن نه لرې ساتلی شوي دي څنګه چې کوم سړی د قرآن نه لرې د قرآن تعلیم نشي دررسولی هغه جهاد چې دی که نه چې په قرآن په ذریعه جهاد دی هغه هغه یې نشي کولی ترمذي کې یو روایت دی چې هغه وایي چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول المجاهد من جاهد نفسه جی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سړی ته مجاهد وي څوک چې د ځان سره جهاد کوي څوک چې د خپل نفس سره جهاد کوي د نفس مغلوبیږي نه او د مسند احمد بن حنبل کې همدا روایت راغلی ده خو یو شی ورسره اضافه ده چې فی طاعت الله من جاهد نفسه فی طاعت الله د الله تعالی په اطاعت کې نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم افضل الجهاد ګرځولی دی نه د هغه جهاد بیا حضرت زید چې د رسول الله باندې ډېر ګران حضرت اسامه بن زید رضی الله تعالی غلام ابن غلام او د رسول الله ډېر د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه خپل زوی لقب ورکړی او بیا د لوی لوی لښکرو هغې د سپهسالاري ورکړې ده هغې کې فرمایلي دي چې تاسو دا ما باندې ډېر ګران دی نو هغه روایت کوي چې یو ورځ داسې و جنګ کې چې ما نه په صحوه کې یو سړی ووژل شو او په څه حالت کې ووژل شو کله چې ما هغه مې مغلوب کړ نو هغه وویل چې لا اله الا الله نو چې لا اله الا الله یې وویلې نو ما هغه ووژه خو بیا زړه کې هغې پاک خلک و زړه کې ما ته ډېر زیات هغه د خلش پیدا شو چې دا خو ډېر هغه کار وشو نو دا څنګه چالو شو نو هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ما دا ذکر و نو چې کله مې دا ذکر وکړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم چهره سره شوه د غصې نه او مخ یې واړه او کله چې ما هغې ته وویل چې یا رسول الله خو هغه خو د ډاره کلمه وویله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې الا شققت قلبه تا د هغه زړه څیرلی و تا د هغه زړه څیرلی و سینه دې څیرلې وه چې هغې کې د هغه د ډاره دا خبره کړې وه او بیا حضرت اسامه بیان فرمایي چې رسول الله صلی وفرمایل چې ای اسامه د قیامت پر ورځ قیامت پر ورځ به زه څه جواب ورکوي چې همدغه لا اله الا الله راجېږي چې ستا په خلاف شهادت ورکړي صحیح او زه به ستا هېڅ هم کومکونه شم کړلی او حضرت اسامه بن زید رضی الله تعالی عنه هغه بیان کوي چې ما دومره افسرده او خفه شوم چې ما زړه کې راغلل چې کاش کې د دې نه مخکې زه مسلمان نه وای شوی زه اوس مسلمان شوی وای نو ګوره هر څه واضح دی دلته خو لا اله الا الله محمد رسول الله خلک ویونکي هغه کسان وژني مونځ کوونکي خلک زکات ورکوونکي خلک په هر عقیده باندې معتقد خلک قایم خلک او عمل کوونکي خلک د منځه وړي په څه شي دا جهاد ده حضرت علي رضی الله تعالی عنه په باب له یو واقعه راځي په تاریخ کې چې یو کافر سره په جنگ کې هغه راواچولو کافر او په سینه ولا کېناست تورې را بار کړه وژلو یې چې هغه ولا په مخ باندې ورته کول چې توکې واچولو نو دی ته سیخ پاسېده نیغ ودرېده چې ودرېده نو هغه کافر هم حیران شو چې یاره اوس یې وژلمه اوس یې پرېښودمه دا څه خبره ورته علي تا زه ولې پرېښودمه وی اول ما د الله په لار کې جهاد کولو
اوس پکې زما نفس شامل شو ځکه زه تا نه پورته شم چې دا څیز کې اوس زما پکې ذات هم شامل شو ځکه زه خپل ذات لپاره تا نه وژنم. نو هغه سړي هغه وخت ایمان راوړه، هغه مسلمان شو. دې ته ویلی شي جهاد چې یو سړي په یو عمل باندې بل تا قایل کو هغه ایمان راوړو، دا نه چې هغه په وجلو باندې به ته څه میلاو شو، خبره به ختمه شوې. خو نه، هغې یو عمل باندې هغې کس ایمان راوړ. بیا که تاسو سیرت کتابونه وګورئ، هغې کې د شبلی نعماني کتاب هم دی سیرت النبی، په هغې کې د حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی الله تعالی عنه کتاب دی سیرت خاتم النبیین. دې کې که وګورئ که نه نو د حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم که 63 کاله ژوند کې وګورئ نو هغې صرف 126 ورځې جهاد بالسیف کړی دی، جهاد بالسیف کړی دی. او جهاد بالسیف په غرض باندې چې هغې کوم سفر کړی دی نو هغه 290 ورځې دي، یعنی هغې کې جهاد نه شوی، صرف 126 ورځې جهاد شوی. نو لکه 2680 ورځو کې 126 ورځې جهاد سماني نه لري. که هغه چې تاسو دا پرېږدئ راشي 30 کاله کې چې کوم هغې باندې نبوت نه پس دي هغې باندې وګورئ نو هغه 30 کاله ژوند چې دی هغه 8395 ورځې جوړېږي. نو عملاً جهاد بالسیف پکې په څو ورځې دی؟ 126 ورځې. یعنی جهاد بالسیف رسول الله صلی الله علیه وسلم انتهایی کم کړی دی او هغه د دفاع دپاره کړی دی، حمله یې نه ده کړې په چا باندې حمله هسې نه کړه. په خپله فرمایي چې تاسو چرې هم د دښمن سره د جنگ دپاره خواهش مه کوئ چې موږ ورسره خلاف ودرېږو. ها که در باندې جنگ وتپلی شي او در باندې مسلط شو د خلاصي لاره هم ني نو بیا مه یارېږئ، بیا د الله تعالی نوم واخلئ او جهاد ته الله تعالی به ستاسو مدد کوي. واقعا ګوره لکه څنګه چې تاسو وفرمایل چې په رسول فرمایي چې لا تتمنوا لقاء العدو، تاسو خواهش مه کوئ د جنگ. دلته خو هر یو کس د جنگ خواهش کوي چې خدای پاک څه رقم جنگ وشي او مثال څه رقم خلکو ته ضرر ورسولی شي. او بیا دې دا کانسپټ چې نه پوهېږم دی د کوم ځای نه راغستی دی په جنگ کې خدا صحیح دی چې الله تعالی فرمایلي چې تاسو چې په جنگ حالت یي چې هر چېرته م دښمن ولیده هغه د منځه ویسئ. لیکن دا خو نه دي فرمایلي، دا هم فرمایلي که نه چې که چېرې هغه تاسو نه پناه وغواړي تاسو هغه ته پناه ورکړئ تر څو قرآن کریم واوري بېرته به یې د خپل امن ځای ته رسوئ تاسو. صحیح. نو دا د الله تعالی قانون دی او د الله تعالی حکم دی. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه مخکې پروګرامونو کې موږ دا ذکر کړی و چې مثلا د یو غزوې نه بېرته حضور صلی الله علیه وسلم بېرته تشریف راوړي یو ځای کې ویده کېږي او خپله توره پاس ځوړندوي. یو بدو چې مشرک دی کافر دی هغه راځي او د رسول الله سلم توره راخلي خپله په رسول سلم باندې اوچتوي. نو چې کله رسول سلم راپاڅېږي نو هغه ګوري او ډېر په سکون او وقار سره هغه ته ګوري. هغه ورته وایي چې ای محمد صلی الله علیه وسلم ووایه اوس به تا مانه څوک خلاص کړي. نو رسول سلم په ډېر ښکلې لهجې نه په ډېر ښکلې انداز ورته رسول سلم فرمایي چې الله زما خدای. نو کله چې دا وایي او د هغه لاس لړزېږي او توره ترې غورځي نو بېرته رسول سلم توره راوچتوي او په ده باندې یې وچتوي. اوس به تا باندې څوک خلاصوي؟ وایي چې اوس به تا باندې څوک خلاصوي. نو هغه ورته وایي وایي چې ته ډېر ښه سړی یې، ما تا نه ډېر د احسان سلوک هغه دی. ګوره یو کافر سړی هم په دې خبر دی چې د رسول سلم سلوک څه شی دی؟ ډېر ښه دی، د احسان دی، د سلوک د هغه څوک نه وژني. که نه ده به دا خبره هېڅکله نه وه کړې. صحیح. هغه هم عرب و، هغې هم یو غیرت درلوده ځکه جنګونه هم کړي دي او ډېر غیرتي قوم دی عرب. نو هغه ورته وایي چې زه پوهېږم چې ته ډېر محسن انسان یې. نو رسول صلی ورته وایي چې تا ولې دا ونه ویلې چې الله؟ بیا هغې نه پوښتنه کوي چې آیا ته بیا صحابه ورته غږ کوي که نه چې وګورې دا داسې واقعه تېره شوه ما سره صحابه راځي. نو ده ته وایي چې آیا ته ایمان راوړې چې الله تعالی یو دی او محمد صلی الله علیه وسلم د هغه دی داسې نومېږي رسول دی؟ ای نه مني. ورته نه ورته ځه یعنې بیا یې بخلی لکه خیبر په غزوه کې ورته زنانه یهودیانو چې و هغې ورته زهر ورکړل هغې باوجود هم رسول الله صلی الله علیه وسلم زنانه رابلله تپوس یې هم وکړو وضاحت یې ورته وکړو چې ما دا زهر په دې نیت درکړی چې زموږ علما یا زموږ مشران دا وایي که په حقیقت کې نبي وي نو په ده به زهر اثر نه کوي او که دروغجن دي نو کیسه به یې ختمه شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ښځه وبخله. یعنې که دا بل سړی کس وی نو هغه به زنانه وجلې وه چې تا ماله زهر را کړي دي، وژلو کوشش یې کړی. بیا ګوره هغه ابو سفیان دی، هغه اکرمه دی، هغه
کسان دي چې خالد بن ولید دی چې وجلو دپاره تر مدینې پورې کوشش کوي هر هغه باندې هغه کې چې په څه طریقه باندې د اسلام ختم کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو چې کله هغه راشي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سلوک ورسره سره لکه موږ وړاندې یو پروګرام کې ذکر چې وشکالي راله خوشحالي شوه نو اکه ابو سفیان چې د جنگ کې د دې مخالف دی په مذهب کې مخالف دی هغه راشي ورته چې محمد خپل رب ته دعا وکړه ستا کوم باندې دا سخته راغلی چې دا خدای معاف کړي غلام وله ورکړي دوا هم ورته وکړي ځینې صحابیانو چې یا رسول الله دې ته به داسې نه کې رسول الله صلی بیا هم وکړي دوا وکړي ورته نو دا ګوره د دشمن سره د حسن سلوک یو ذکر دی ګنې راغلی خو په خپله لاس راسره پکار دی چې نیولی وی وجلی وی لکه نن سبا خلک وتښتئ یو یا پیسې راکړه یا ووژني نو دا کم اسلام او غام بې کسوره بې خطا خلک زغلی لکه مخکې هم ذکر وشو کنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو خپل دښمن ته هم دعا کړې دی دعا کړې ده د رحمت دعا د باران رحمت دی کنه چې د رسول الله په دعا ویا خو بیا د رحمتونو نه زیات رحمت دی رسول الله خپل دښمن لپاره د رحمت غوښتونکی دی د هدایت غوښتونکی دی او موږ مسلمانان زموږ ورونه څه کوي هدایت او رحمت خو پرېږده خو د هغې چې چېرته وایي چې وایي ګورې نو پرې نه دی ګوره یو حدیث دی د دې زمانې دپاره رسول الله سلم بیان کړی دا بخاري کې موجود دی چې ان ابي هريره رضی الله تعالی عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما ادنا ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويذل الحرب ويفيض المال حتى لا يقبله احد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی چې اخره زمانہ کې به د عیسی ابن مریم په شکل کې دغه مسیل به یو سړی راځي هغه به څه کوي چې هغه وجني خنزیر به وجني صلیب به ماتوي او د حرب یعنی دا چې دی ورته جهاد بالسیف وایي دا وسله به کیدي او په دغه کې تبرانی الاوسط وسله به کیدي او په دغه کې تبرانی الاوسط وصغیر کې لیکلي دي چې یضع الحرب په ځای باندې و یضع الجزیه خو هغه څه شي چې ته کله جګړو کې خلک راګیر کې هغه بیا ستا ماتحت شي بیا د هغې نه ته جزیه اخلي نو دې دور کې خصوصیت باندې جهاد بالسیف الله تعالی نه دی خوښ کړی نه دغه رسول خوښ کړی دی دا هغه دور دی چې په دې دور کې به د قرآن په ذریعه باندې جهاد کې او دغه جهاد باندې کامیابي کې ګوره حضرت مسیح علیه السلام نن نه سره پاسه 100 کاله وړاندې دا وینا کړې وه وی تاسو د نن نه پس توره په نوم باندې د جهاد چې کلم تاسو پورته کړئ ټوپک پورته کړو نو تاسو د به کامیابي چرې نه بالکل او موږ ګورو چې د هغه وخت نه واخله تر اوسه پورې مسلمانانو چې چا هم توره پورته کړې ده ټوپک یې پورته کړی دی والي خوړلي ګټې نه یې موندلي هغه زموږ په مخکې تاریخ روزانه ګورو دا خبرونه کې چې کم واقعیت موږ ګورو هغه ټول موږ ته دا وینا کوي چې دا جهاد چې کوم ته دی جهاد وي دا جهاد ناکامیابه دی که دا کامیابه وي نو الله تعالی او دغه رسول به پیشګویي کړې وه چې دغه زمانه کې په دې تورې په ذریعه ټوپک په ذریعه به جهاد کیږي نو هغه به کامیاب وي نو مده چې شرط یې پوره بیا ګوره جهاد دپاره د امام موجودګي ډېره ضروري ده پېښور کې ښار کې د هغه سویکارنو چوک کې د کشمیر د جهاد دپاره پیسې غونډولو هغه لګېدلي 3 شامیانې لګېدلې یو د یو مسلک نه لګېدل بل د بل مسلک نه بل د بل مسلک نه بل د بل مسلک نه ما تاسو ټول مسلمانان یا نه ما خو یو ځای شي په یو ځای باندې راټوله کوي په یو ځای باندې خرج کوي نه جګه د پلانکي مغلي پارټي ولې د پلانکي مسلک ولې د پلانکي مطلب چې دا هم غونډه چکي دوی کې هم د دې هغه نیت نه پته لګي چې دا اسلام د خیر خواهی لپاره نه کوي نه د مسلمانانو د خیر خواهی لپاره کوي بلکې د خپل نفس لپاره کوي غني دا څه نه وي نو خو ضروري و چې د یو امام لاندې راټرفې لکه حکومت یو صدر یا وزیر هم دغه د لاندې ټول سلسله چلیږي مقصد ټول چې یو وي نو خو باید ټول یو وي بیا یو غاړې ته خلک نو د دې مقصدونه مختلف دي اسلام سره د جهاد دی اړو سره تعلق نه لري کله لرل دا کارته به نه کولی د فتح مکې ګوره یو ډېر لوی بیا د هغه خبره راشي کنه چې د مکې په فتح کې
د ټول نه لوی عظیم شان کار چې مثال د نن سبا په هغه د خلکو په عقایدو په خلاف یو شی موجود دی هغه په سلګونو کسان ما تاریخ وکړه چې په هغې کې لیکلي وو چې په سلګونو کسان داسې موجود وو په مکې کې چې هغوی کافر وو او ایمان یې ډېر وروسته راوړو اکرموي چې د خدي ورته چې زما خاوند به اسلام نه قبلې بالکل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راضي شي په خپل مذهب دی اوسېږي صحیح یعنې ګوره دا ډېر یو لوی کچېرې د دې په اسلام مطابق د دې اسلام په مطابق د رسول الله او د الله تعالی اسلام په مطابق نه که د دې اسلام په مطابق هماسې عقیدات د اسلام هم وای د رسول الله هم وای نو ټولې باید تیغه تیز کړي وای ټولې باید وژلي وای د احمدیانو بابا چونکې د حدیث ما تاسو ته واورو کې پیشګویي وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغې کې د یضع الحرب یا یضع الجزیه دا ذکر چې راغی نو د دې په وجه باندې حضرت مسیح علیه السلام په دې زمانه کې چې دا تاسو د قتال خیال پرېږدئ دې ته جهاد نه ویلي قتال چې قتال خیال پرېږدئ په دې باندې تاسو بری بیا نشئ موتی نو په دا بیان باندې د احمدیت مخالفینو په احمدیانو باندې او په حضرت مسیح علیه السلام باندې دا الزام ولګو چې دوی د جهاد بالکل منکر دي او د جهاد نه مني تاریخي ثبوت سره خبره دا را چې کله د پاکستان او هندوستان دو جدا ملکونه شو نو د کشمیر د حفاظت لپاره د سرکاري فوج نه د عسکرو نه علاوه باقاعده چې کم جماعت خپل کسان لګلي د حفاظت لپاره د فرقان فورس په نوم باندې هغه جماعت احمدیه بالکل او د هغه زمانې زموږ چې کوم امام و حضرت میرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفۃ المسیح ثانی رضی الله تعالی عنہ هغه د لښکر مقرر کړ ویریږه د دې اخراجات ټول په خپل جماعت او د جماعت خلکو برداشت کړل د حکومت یو پیسې نه راغستې دې ته ویل شي جهاد چې ضرورت دی د خپل ملک د دفاع لپاره احمدي موجود دی د پاکستان د دفاع لپاره چې کوم خلکو په فوج کې هلې ځلې کړي یا کې هغه چې کوم ژوندي د هغې ذکر هم پکې وکړو چې کوم نه ژوندي هغې ذکر هم د کشمیر کشاله نن هم په هغه کې 1990 کې په اخباراتو کې کالم په کالمونه ولیکلی شو او هغې کې هغې د ټولو جرنیلانو زړو دا لیکل کړي دي چې چا کالم لیکلی چې یو سړی جنرال اختر حسین ملک کشمیر ته رسېدلی دی حکومت ته وایي چې ما له لغونده کې موقع راکړه یو 3-4 ورځې راکړه زه له سرینګر فتح کوم کشمیر ستاسو په لاسو کې دی نو هغه وخت کې یو مخالف د احمدیت دا وایي چې دا خو به فاتح کاغه کشمیر یو قادیانی شي او دا به خو د هغه نه وځي او به ایوب خان ته چې ستانه حکومت لړ ختم شو خبره دا چې هغه خو د خپل ملک دپاره کول هغه نه د بادشاهۍ دپاره کول نه صدارت دپاره کول خو هغه کس و چې هغه د دې ملک دپاره غټه قرباني کړې او جهاد کې د ټول نه وړاندې صف کې موجود و بیا جنرال عبدالعلي ملک چې هغه زمانه کې هغه بریګیډیر و او د 1915 جنګ چې شو د پاکستان هندوستان د چونډې محاذ د ټول نه غټ محاذ او د ایشیا د ټینکونو نه ټول نه ستره او ټول نه لوی جنګ چې هغه په چونډه باندې د هغې کمان جنرال عبدالعلي ملک سره او هغه زمانه کې شورش کشمیر غونډه کې کاس چې کوم د احمدي انتهایی مخالف دی هغه چې د جنرال عبدالعلي ملک سره تاسو مرسته وکړئ او مټې شي شو چې د علاقه وګټو او هغه جنگ ګټو د هندوستان د ټینکونو قبرستان ته هغه جوړ کړ خپل ملک بچ کړی که نه دې ته وایي جهاد بیا وروسته شوی نه دی بیا چې جنرال افتخار جنجوه د پاکستان په تاریخ کې واحد جرنیل دی چې هغه په سینه ګولۍ خوړلې ده او د هغه په نوم باندې دی د هغې علاقې نوم هم بیا ایښی دی یعنې یو جرنیل هم جهاد ته او د جنگ میدان ته داسې نه دي چې څنګه دا کس تللی او دا احمدیان دي ټول بیا قاضي میجر بشیر احمد صاحب هم د 1901 په جهان کې د هندوستان سره په میدان جنگ کې شهید شو او هغه کس چې دغه په باره کې دغه ملګرو وي چې دومره بې دردۍ سره دی جنګېدلی دی چې د دې مونږ تصور هم نشو کولی دا موجوده اوس دا څو ورځو مخکې خبره ده د باجوړ په هغه کې د دغه دهشتګرو سره په جګړه کې د پاکستان د حفاظت او د دفاع دپاره چې کوم سړی ووژلی شو هغه میجر افضل احمد و د چا لپاره یې کوله د خپل ملک د دفاع جهاد چې کله ضروري شو هغه د کې احمدي د ټول نه مخکې موجود دی بیا د 1915 خبره ده
چې د پټانکوټ نه یو ریډار د هندوستان هغه ځای کې بعد د پاکستان کم جنگي الوتکې تلې نو هغې ته به یې لاره بنده کوله او به مخکې موجود نو دا خلیفه منیر الدین احمد سکواډرن لیډر دی د خپل جهاز راغسته نیغې په هغه باندې ورویشته په هغه ریډار باندې هغې وله تباه کړو بیا پاکستاني چې کومه فوجونه وو هغې ته جهازونو ته لارې ازادې شوې نو چا قبول کو هغه مرګ یو احمدي قبول کو د چا لپاره د خپل د ملک د دفاع لپاره بیا د ملک د دفاع لپاره او د دې د مضبوطوالي لپاره ګوره دوی کېناستل ډېرې ویناګانې وکړه چې یاره ظفر الله خان داسې و ظفر الله خان داسې و ظفر الله خان داسې و کله چې پاکستان جوړ شو نو ټول نه وړومبی د دې ملک وزیر خارجه چا جوړ کړو قاضي اعظم پخپله جوړ کړو صحیح ولې دغه په نیز باندې هغه د ټول نه غوره کس و د دې عهدې لپاره نه نور کسان به جوړ کړي صحیح ولې چې هغه ته پته و چې دا احمدي دی او د مخلص دی دې ملک سره د دې دفاع به کوي بیا د پاکستان په تاریخ کې یو کس داسې هم شته چې هغه امام احمد په نوم باندې مشهور دی هغه په باره کې د هغې زمانې اخبارات لیکي چې د پاکستان د ټولو نه بهترین وزیر خزانه دا کس دی چې دې ملک د هغه لپاره دی خواخوږی دی عام کس نه دی او بیا ګوره د دې تاریخ زموږ دا جهاد دی چې دې لپاره جماعت کوشش کوي ډاکټر عبدالسلام غوندې کې کس بالکل چې نوبل انعام ورته ملاویږي نو ورته ګنې دی د پاکستان نه ایستلی دی وله عهده نه ورکوي دی وله هېڅ هم نه کوي کافر ورته وایي چې کله هم نوبل انعام ملاویږي نو هغه د برطانیې حکومت هم ورته د اټلي حکومت ورته چې موږ د خپل شهریت درکو دا انعام ته زموږ په نوم باندې واخله وایي نه زه پاکستاني جامه کې کمیس پرتو کې پاسې په شرواني واچوله واکوله لونګۍ وواله پاڼې یې په خپو کړې لږ هغه انعام یې وصول کړو زه پاکستانی یم اول نو احمدیانو په هر میدان کې د خپل ملک دپاره چې کله ضرورت پیښ شوی دی کله چې د اسلام د دفاع دپاره ضرورت پیښ شوی دی نو هغه ځای کې احمدیان د ټولو نه که هغه د هر ملک دي که د هر وطن دي که د هر هیواد دي د ټول نه په وړاندې سب کې موجود دي نو جهاد یو ډېر لوی موضوع دی په دې باندې یو څو اړخونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت نه او د جماعت احمدیه د تاریخ نه موږ ستاسو په وړاندې کړل او اصل جهاد دا دی چې موږ نن هم ټوپک پرېږدو د مینې سره په خوږه باندې د قرآن په لاس کې ځان پې پوه کړو او دغه قرآن بیا واخلو او دنیا ته د الله تعالی او دغه د رسول پیغام ورسو نو دا اصل جهاد دی او دا جهاد کبیر دی الله تعالی دې موږ له توفیق راکړي زه اخر کې د محترم سید نعمت الله صاحب شکرګزار یم چې ما سره په دې خبرو اترو کې شریک شو الله تعالی دې ولا بهترین جزا ورکړي اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارك وسلم انك حميد مجيد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا. دیکھو کس شان سے پورا فرمایا.